او داسې به چې ستا د وجود نه کم خوراک زما دپاره راتلو ته ګوره که نه سره د دومره ماشوموالي هغه به زما نه پوټی هم په ځمکه نه پرېوتو ځکه چې زما وجود او ستا وجود د یو بل سره نږدې وو ځکه خو موږ یو بل نه خوشحاله وو او تا به ماله ټول عمر خوشحالي راکوله او زما ګرانې ابۍ رښتیا هم و الله پاک ته هم ماله پیدا کړې وې زما خوږې مورې چې وخت تېرېدو نو ضرور وغټېدم بیا زما په مزه مزه ناستې ته زړه وشو خو زه د ناستې په چل نه پوهېدم یاره ابۍ خو زه به ستا کمه نیکي یادوم ته ګوره که نه تا ما ته د ناستې چلو مښودلو زه به دې په کټ کې کېنولم زما نه به د ګیر چاپېره بالښتونه کېښودل زه به کېناستم راپرېوتم خو خوږېدم به نه ځکه چې تا د هغې د وړاندې نه بندوبست کړی و او دغه شان زه د ناستې سره بلد شوم او د ناستې چل مې هم زده کړو یره خو زه هم عجیبه څیز ولې زما یوه خبره هم وسه بلې زما یوه خبره وسه ځکه خو به په آرام نه کېناستم ګوره که نه تا زه د خوراک په چل پوه کړم په خندا دې پوه کړم د ناستې چل دې راته وښودلو اوس زما خړپوسو ته زړه وشو چې زه په خپله په ځمکه وګرځم او د دې وخت نه ما ستا د وجود نه په مزه مزه تېښته شروع کړه خو زه به په ځمکه توغېدم څنګه دا چل هم ماله نه راتلو تا په دې هم پوه کړم چېرته چې به زه ناست ومه هملته به ته راسره وې یاره ابۍ خو تا سره به هر ځای کې زما غم و بیا به تا زما مخکې ته زما چنچڼې یا د لوبو نور څیزونه کېښودل او زه به دې پسې په خویدو کله په پرېوتو کله په خړپوسو راوستم او په دې کې ما د خړپوسو چلم زده کړو او د ژوند دپاره په جد و جهد یا د خپلو خواهشاتو د حاصلېدو دپاره په حرکت او عمل کولو دې هم پوه کړم او دا خو وشوه یاره ابۍ زه به د خپلې بې ارامۍ څه وایم او ستا د صبر به تر څو ستاینې کوم اوس زما ګرځېدو ته زړه وشو زه به ودرېدم او راپرېوتم به نو تا څومره ښکلی چل ماته وښود اول به یې د کټ بازو ته ودرولم بیا به دې زما لاسونه د کټ په بازو کېښودل او دغه شان به زه په کټ پورې ودرېدم او ما چې په مزه مزه د ودرېدو چل زده کو نو بیا هم صبر نه شوم اوس مې ګرځېدو ته زړه وشو ما ته یاد شي چې زما په ګرځېدو ډېره خوشحالي شوې وه تا چې زه ودرولم او د ګوتې نه دې ونیولم او ما ړومبی قدم واخیستو نو ته داسې ګویا نه شوې پاپلې پاپلې پل واخله پل دې بختور شه سبا بل واخله پاپلې پاپلې پل واخله پل دې بختور شه سبا بل واخله تا زما په خپو کې ککوړي او کلچې رغړولې خندل به دې ځکه چې خوشحاله وې ما ته ستا خندا او خوشحالي تر اوسه یاد دي زما خوږې مورې ما ته ستا د نوراني مخ هغه نوراني خندا اوس هم مخې مخې ته کېږي د الله د قدرتونو به بنده څه وایي زه اوس هم نه پوهېږم چې دا څه وو او څنګه وو ولې د دومره ماشوموالي خبرې چا ته یادې وي سه خو ما ته یاد دي داسې لکه چې اوس لیکم داسې لکه چې اوس لیکم که ما ته یاد نه وي نو دا هر څه به ما څنګه لیکل خلک خو هغه څه لیکي چې څه یې لیدلي وي زما نه یو ورور مشر او یو کشر خو ما چرې هم دا نه ده محسوس کړی چې ګنې ته زمونږ په خدمت ستړی شوې او یا ستومانه او مینه مورې خو ستا مینه وه چې د ټولو دپاره یو شان وه چې کوم زوی ته به نږدې شوې یا به د غېږ کې ونیولو نو هر یو به همدا ګڼله چې مور ټوله مینه ما سره کوي د کائنات په هر څیز کې کمی راتلی شي خو د مور په مینه کې نه د مور که لس بچي وي او که یو د مور د مینې په خزانه کې هېڅ کمی نشي راتلی ابۍ
ته ما ته ګورې تا به ما ته د خبرو چلم ښودلی دی کله چې به ما کول نو ته پوه شوې چې زما خبرو ته زړه وشو خبرې زده کول غواړم تا نه شروع کړه ډوډۍ دې راته نانۍ کړه بل د هر د خوراک څیز دې راته مم کو او هر خراب څیز دې راته کخ کو ما سره به لګیا وې او دغه شان ما د خبرو چلم زده کو بیا داسې وشو چې زما څلورم ورور پیدا شو دغه وخت بیا زه ستانه لږ جدا شوی وم ځکه چې زما دغه دوه ماشومان وروڼه هم د خدمت حاجتمند وو موږ ټول خوشحاله وو دومره خوشحاله چې خلک راته پسخېدل خو موږ جوړ د نظره شو دغه وخت زما کشر د کال وو یاره څه سپېره ورځ وه ته ناګهانه ناجوړه شو داسې بیمارۍ راګیر کې چې اډو پاسېدو ته یې نه پرېښوې موږ خو ماشومانو خو دا راته یاد دي چې ته کټ کې پرته وې موږ ستا کټ سره خوا کې ولاړو تا به موږ وار په وار ځان ته په اشاره راغوښتلو سینې ته به دې راجوخ کو لاسونه به دې رانه چاپېر کا خو موږ پوهېدو چې ستا لاسونو کې اوس همغه زور نه و کوم چې بیمارۍ زورلي وو تا به موږ په دواړه مخه ښکل کو او په رټو رټو به دې وژړل ځکه چې ته پوهېدې چې ته د خپله کوره د ادیرې کور ته روانه وې موږ څلور واړه وروڼه ستا د کټ سره تر هغه وخته ولاړو او وار په وار به درتلو تر څو چې تا کې ساه وه خو ناګهانه تا یوه اوږده ساه راښکله او یوه اوږده سلګۍ دې ووهله لاسونه دې سست شول او خواره پاتې شول تا په بټو بټو سترګو موږ ته کتل ناګهانه چغې شوې چې فلانکۍ مړه شوه د بابوجان زامن یسیران شول خو دوه چغې لا تر اوسه زما په غوږونو کې دي ځکه چې دا ډېرې تیزې او ترخې وې یوه چغه دا وه چې وی خدایه د زوی کور مې وران شو دا مې د پلار مور وه او دویمه چغه دا وه چې وی لورې ډوبه شوم دا مې د مور وه بیا زما یوې نیا سترګې په خپلو لاسونو بند کړې او هغه اوښکې چې د آخري سلګۍ په وخت د ډېره سوخت او ارمانه ستا د سترګو نه ستا د مخ په لار را روانې شوې وې او په ځای ولاړې وې ځکه چې نور مزل یې نه شو کولی نیا مې هغه په خپله لوپټه وچې کړې بلې نیا مې هم ستا په مخ لاسونه راښکل تا ډېره شیبه زموږ سره د مینې اظهار کوو نیا مې سپینه کپړه راوړه او ستا زنه په دغه سپینه کپړه وتړله تر دې وخته ډېرې ښځې را رسېدلې وې کوټه د ښځو ډکه شوه جړا انګولا وه دغه وخت موږ د خلکو هیر شوي وو موږ وروڼه په مزه مزه د کوټې نه راووتو انګړ هم د ښځو ډکو موږ به یوې یوې ښځې ځان ته راجوختولو او ښکلولو به یې ما هغه وخت د ښځو مینه لیدلې وه ځکه خو زه د ښځو د مینې قایل یم او دا مې عقیده جوړه شوې ده چې ښځه ذات هر څه کیدی شي خو بې مینې نشي کیدی ځکه چې مینه د هغې په فطرت کې اخلې ده ځکه خو د ښځې نفرت ته هم د هغې د محبت رد عمل وایم چې کومې ښځې به زه ځان ته راجوخ کړم او ښکلولم به یې نو دا به یې ویل چې فلانکۍ ډېره ښه وه خو بدنصیبه وه قسمت کې خوشحالي نه وه ځکه په ځوانۍ کې مړه شوه او زامن یې یسیران شول سره د دې چې زه ماشوم یم خو په والله که هغه ورځ نن هم زما نه هیره ده زه چې دا لیکل کوم نو لاس کې مې رومال دی د سترګو نه مې اوښکې را روانې دي د خپلې ابۍ سره د ډېرې مینې په سبب ما دا اراده کړې ده چې دا به زما مورې زه یو ځل لیکم خو ما لیکلی نه شو ځکه چې ما ورته ځان نه شو نیولی ولې د خپلې ابۍ د مینې او بیا د هغې د جدایۍ او هغه هم بیا په مرګ جدایي دا قیصه څوک داسې په اسانه لیکلی شي دا خو زما زړه سخت دی چې دا لیکم سره د دې چې د دې لیکلو دپاره ما خپل زړه په 40 کالو کې راضي کو چې ځان ټینګ کا زه مې د مړې مور قصه لیکم ما ته یاد دي چې موږ د حجرې خوا کې 4 واړه وروڼه د دیوال خوا کې ولاړو نر او ښځې
چې به زمونږ خوا کې تېرېدل نو د ټولو نه به مونږ صرف دا یوه خبره اورېده چې هی خوارانو څنګه په ماشوموالي اسیران شوئ، څنګه بې څوکه او بې اسرې شوئ. او داسې د خپلې ابۍ د مرګ نه پس مونږ 4 واړه وروڼه د ژوند په دې اوږد سفر روان شو. خو مونږ چې د مور په کټ پسې تر هدیرې کوم مزل کړی دی هغه ستومالي لا تر اوسه زمونږ نه نه ده وتې، ځکه خو مونږ تر اوسه ستړي یو. مونږ د مینې ارماني پاتې شو او دا نیمګړتیا لا تر اوسه زمونږ په اوږو سوره ده او زمونږ په سترګو کې غړېږي. د ابۍ د مرګ نه پس مونږ د بل چا محتاج نه شو، مونږ د هر چا محتاج یو. په دې کې شک نشته چې خدمت زمونږ ډېرو خلکو وکړو، خو د پیغورونو سره که لږه غلطي رانه شوې ده یا رانه اوس وشي نو مونږ ته دا خلک وایي چې زمونږ خدمتونه یې هیر کړل. زه خو اوس هم وایم چې ابۍ دې ډېرو خلکو ستا عمره خدمت زمونږ نه دی کړی، خو تا چرې هم مونږ ته د خپل خدمت پیغور نه دی راکړی. او همدا خو ستا او د نورو خلکو فرق دی. بیا زما پلار تنګ شو، 2یم واده وکړو او مونږ بیا د میرې مور لاس ته کېناستو. توبه توبه، الله دې زمونږ ماشومان د میرې لاس ته نه کېنوي. د مور نوم خو لري خو میره ټکی ته مخکې دی. او څنګه چې په ګرمۍ کې د میرې نور د انسان په اډو کې چکونه لګي او څنګه چې د میرې باد مخ او نور اندامونو له سپېړې ورکوي، دغه حال د میرې مور هم دی. خو د میرې نور او سیلی سړېدی شي، خو د میرې مور نفرت او عداوت نه کمېدی شي او نه سړېدی شي. نور څه د میرې مور په هکله نه لیکم، خو بس دا یوه پښتو ټپه به درته ووایم، د چا چې خپله ابۍ نه وي د بابا کور دی په کنډر حسابوي نه. نو مور یې اوس وایه ته به ما ته یادېږي نه؟ ستا نه بغیر په ما او زما په وروڼو څومره سختې تېرې شوې. دا یو بل اوږد داستان دی. ابۍ تا زمونږ څومره خدمتونه کړي دي، خو پیغور دې چرې هم نه دی کړی. د خپل وجود اندام دې زمونږ دپاره ستړی کړی دی، خو احسان دې راباندې چرې هم نه دی کړی. د خدای په مخلوق کې د انسان دپاره د ټولو نه زیات ښه او افضل مخلوق ژوندی مور ده. د مور قدر وکړئ چې قدردان شئ. مور ته په دروند نظر وګورئ چې د عزت خاوندان شئ. د مور نه دعا واخلئ چې دنیا او آخرت مو ښه شي. د مور د خیرونه ګورې ساتئ. د دې زړه چې کله خفه شي او سر تور کی او دواړه لاسونه سینې له راواچئ، د مور دا عمل ګورې عرش په لړزان کوي. دا خیرې ګورې بې قبلېدو نه پاتې کیږي. د مور سره چرې هم څه زیاتی مه کوئ. که داسې مو وکړل نو دنیا او آخرت به مو دواړه خراب شي. د مور هستي ګورې مقدسه هستي ده، ځکه خو یې د خپو لاندې جنت دی. مور د انسان ژوند جوړوي. د مور په دعا او ښودنه انسان د سړیتوب اولنۍ درجې ته رسي. مور انسان ته د ښه او بد فرق ښایي. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې مور انسان په مینه پوهوي. نو ای مورې، زما د رحمت برکت او عظمت مورې، ځکه خو ما د خدای سره وعده کړې ده چې زه به د خپل عبادت زیاته حصه تا ته بخم، سره د دې چې ته شهیده یې، تا ته د نور ثواب ضرورت نشته. ما سره ستا غم دی، په ما ګرانه یې، دومره ګرانه چې د ځانه هم زیاته. ځکه خو ستا قبر ته ډېر په احترام ودرېږم. اول دې د سر خازه ښکل کم، بیا دې د قبر خپو ته ودرېږم، دعا درته وکم، او په راتلو کې دې د قبر د خپو خاورې ښکل کم او را روان شم. خو داسې محسوسوم چې ګنې ما جنت ښکل کړی دی، ځکه چې ستا د خپو لاندې جنت دی. په دنیا کې لوی راحت دی، هم په خپو کې جنت دی. مور خو مور ده، مور خو مور ده، مور د خدای یو لوی نعمت دی.